अस्सलाम वालेकुम। सोच बदल के د خلکو نه خپل PSL 10 باقاعده تور باندې ډرافټینګ شوی دی. د ډرافټینګ نه وروسته مختلف متنازع خبرونه سوشل میډیا باندې گردش کوي. یو سیټ ته په PSL کې د باقاعده تور باندې د ساوند سیستم بندیدو نه وروسته فینس چې کوم دی د PSL انتظامیه او PSL چې کوم دی په هغې باندې تنقید شروع کړی دی. بل سیټ ته په دې ډرافټینګ کې د ټولو نه مهنګه ترین کلاړي هغه ډیوډ وارنر ثابت شوی دی. قصه مختصر او ناشنا سدارنګي ده چې IPL کله ډرافټینګ کېدو نو په هغې کې د ډیوډ وارنر سلیکشن ونه شو. هغې مکمل چې کوم دی هغه پک نه شو. یو ټیم ډیوډ وارنر ته توجه ورنه کړله. ډیوډ وارنر هغه کلاړي دی چې هغه PSL په ځای باندې IPL چې کوم دی په پریارټي ساتلو او د دغه پریارټي د وجې نه به هغه د PSL په ځای باندې د IPL لیګ چې کوم دی د هغې ګیمز به کول. هر ځل به پاکستان کرکټ لیگ او پاکستان سپر لیګز کې چې هم دی د هغه نوم به سجست کوو خو ډیوډ وارنر به هغې ته اویلیبل نه و. خو لاست ایئر چې کله دلته کې د IPL ډرافټینګ کېدو په هغې کې د ډیوډ وارنر سلیکشن ونه شو. د هغه سلیکشن نه کېدو د وجې نه چې یو ټیم هم هغه پک نه کو ډیوډ وارنر امید ونه بیلو، هغه همت ونه بیلو، خپل ځان یې اویلیبل کو PSL ته. PSL کې د هغه ډیوډ وارنر ټولو نه مهنګه ترین کلاړي ثابتېږي او دغه چې کوم پرچیزینګ کېږي هغه 8 کروڑ 36 لاکھ روپۍ باندې کېږي او کوم ټیم یې پک کوي؟ کراچي کنګز ډیوډ وارنر پک کوي. ډیوډ وارنر باقاعده طور باندې چې کوم سلیکشن کېږي هغه پلاټینیم کیټګري کې کېږي او د PSL د دې PSL 10 لیګ د 2025 د ټولو نه ګران ترین کلاړي هغه ثابتېږي. د PSL سره بېشمېره کیسې تړلې دي. کیسه اولنۍ صدارنګې ده چې په پلاټینیم کیټګري کې تقریبا 40 غیر ملکی چې کوم کلاړیان دي هغه شامل کړي. 40 غیر ملکی کلاړیان هغه په پلاټینیم کیټګري کې شامل وو. خو په دغه 40 کلاړیانو کې صرف 6 کلاړیان لوبغاړي چې کوم دی هغه PSL لیګ ته هغه باقاعده طور باندې اویلیبل. ډېر زیات د افسوس خبره ده چې په پلاټینیم کیټګري کې انټرنیشنل 40 کلاړیانو دغه انتخاب کی هپای کې صرف شپږ کسان یعنی 6 کلاړي چې کوم دی هغه په هغې کې اویلیبل دي. PSL سره تړلې دویمه کیسه سردارنګې ده چې که تاسو وګورئ په ډایمنډ کیټګري کې 87 غیر ملکی کلاړیان چې کوم دی هغه په دې کیټګري کې شامل شو. همدغه رنګې که تاسو وګورئ په ګولډن کیټګري کې 165 غیر ملکی کلاړیان د هغې انتخاب کړی شو. د PSL 10 ډرافټینګ وشو. د دې ډرافټینګ نه وروسته PSL 10 چې کوم دی باقاعده طور باندې بېشمېره کیسې وپرېښودې. د ډیوډ وارنر سلیکشن نه بعد ګاونډي ملک هندوستان د هغې په میډیا باندې هم زمونږ په PSL باندې تنقید روان دی چې هغه ډیوډ وارنر چې د چا انتخاب په IPL کې ونه شو د هغه د PSL د ټولو نه ګران ترین کلاړي ثابت شو. سوال دا دی چې زما د ملک د پاکستان د کوم ټاپ کلاړیان دي هغه په پلاټینیم کیټګریز کې هغوی ته دومره امپورټنس ولې ورنه کړی شو؟ آیا دا زما د کرکټ دپاره سوالیه نشان نه دی چې یو انټرنیشنل کلاړي بېشک هغې به ټیلنټ وي، بېشک هغه به وروسته د استرالیا ټیګز دغه په وردۍ باندې دغه په پرفارمنس لګېدلی دی. نو سوال دا دی چې زما کرکټ بورډ یو داسې کلاړي پروډیوس نه کړو چې هغه د پاکستان سپر لیګ په تاریخ کې د ټولو نه ګران ترین کلاړي ثابت شي. بله خبره داسې ده چې دا ظاهره ده چې عموماً لیګز چې کوم دی هغه په انټرنیشنل کلاړیانو باندې ګرځېږي چونکې د دې سره هغې برانډینګ کېږي، اډورټایزمنټ کېږي، خلک ورته توجه ورکوي. خو دغه لیګز کې دغه ملک خپل کلاړیان چې کوم دی هغه نظر اندازه کېږي نه. د هغې اهمیت د هغې پرفارمنس چې کوم دی هغه هم باقاعده طور باندې هغه په ټاپ باندې پریارټي باندې ساتلی کېږي. د PSL انتظامیه چې کله ډرافټینګ کېږي شاهي قلعه کې کېږي، پوره ټیم مینجمنټ او چې کوم اونر دی پر هغه هم باقاعده طور باندې موجود دي او دغه دی کې بار بار د ساوند سیسټم مسله هم راځي. د کومو جو سوشل میډیا باندې ګډ تنقید هم روان دی. خو موږ تاسو سره لږ سټیټسټیک او ډیټا شیر کوو چې باقاعده طور باندې په پلاټینیم کیټګري کې کم ټیم کم کلاړیان پک کړي دي. پلاټینیم کیټګري کې لاهور قلندر چې کوم دی ډیریل میچل پک کړی دی، فهر زمان او ورسره شاهنشاه افریدي دا لاهور قلندر په پلاټینیم کیټګري کې پک کړي. پلاټینیم کیټګري کې کراچي کنګ ایډم میلن، ډیوډ وارنر اور سره عباس افریدي دا د دې پلاټینیم کیټګري ده. کوټا په پلاټینیم کیټګري کې فهیم اشرف پک کړی دی، پاین ایپل ایلن پک کړی دی او مارک چیمپل دای چې کوم دی هغه باقاعده طور باندې پک کړی دی. دین علاوه کومه پېښور زلمی خبرو کو د پلاټینیم کیټګری
په پلاټینیم کیټیګری کې بابر اعظم ګډ هغه پېښور زلمي پک کړ، سیم ایوب پرفارمنس ډیر زیات په ټاپ کې بیا چې کوم دی انجری هم مخې ته رااله، پلاټینیم کیټیګری کې پېښور زلمي پک کړی او سره چې کوم دی کیډ مور هغه باقاعده طور باندې پلاټینیم کیټیګری کې پک کړی. پلاټینیم کیټیګری کې ملتان سلطان مچل پک کړی، محمد رضوان پک کړی او اسامه امیر هغه پلاټینیم کیټیګری کې شامل دي. همدغسې اسلام آباد یونایټډ په پلاټینیم کیټیګری کې میتیو شاه، نسیم شاه او سره شاداب خان دا پلاټینیم کیټیګری کې شامل دي. نو پلاټینیم کیټیګری کې انټرنیشنل کھلاڑیان هم دي، پر سره پاکستانی لوبغاړي دي، خو د ټولو نه ګران کھلاړي ډیوډ وارنر ثابت شوی.